ته بله ورځ دلته ښځه ویل په بازار کې روان وم ولا په کور کې مې یاده کړه کور والاو ته په موټر کې روان وم نو داسې مصره غوندې ښځه وایي څه مالټې یې ایښې وې خرڅولې او داسې فکر مې په راغی چې زړل یم د ماجګر ټیم نو ما ویل که د دغې ښځې په کور کې څه وایي یا یې څوک سرپرست وایي دې به ولې د مالټې په دا روډ باندې خرڅولې او داسې د زړه په کیفیت باندې وه خو معلومه ده داسې په کور کې ورور نه لري زوی نه لري د سرپرست څوک نه لري داسې ډېرې ښځې هنر په دا کورو کې شته خلک وایي هغه خلک متل کوي وایي مور د وږي له حاله څه خبر ده نو نن سبا یو په اویا ده په دی چا چې بیا خرچه وکړي چې هغه دومره محتاج وي چې د غریبۍ څخه شان خرڅوي په روډو باندې ناست وي نو هغه به خدای پاک سړي ته ذریعه د جنت ګرځوي وایي الله جنت هغه چاته ورکوي چې د الله له دوستانو سره کومک وکړي چې ډېر غریبان دي او ډېر محتاج دي په حیوان چې کومک ورسره وکړي حدیث مبارک ده نبي علیه السلام مبارک وایي یو سړی په لارې روان و ډېره ګرمي وه سپی یې ولیدی تږی و په خټه یې خولې لګولې دی کوهي ته ورکوسی خپله موزه یې راډکه کړه هغه یې دا سپي ته کېښوه سپی ځینې اوبه سی الله تعالی جنت ته داخل کوي ګوره د سپي په وجه چې انسان څومره الله تعالی ویل لقد کرمنا بني آدم انسان خو ما عزتمن پیدا کړی دی سپی څومره کمزوری شی دی د سپي په وجه خدای هغه پاک جنت ورکوي چې له هغه سره کومک وکړي نو چې له انسان سره کومک وکړي څنګه به نو په داسې وخت کې د سړی بیا دا کوشش کوي په کلي کې کونډ هم وي غریبان هم وي یتیمان هم وي مسکینان هم وي په واسطې پره یوه اوړه ورته واخه توړه ورته وایي که بوجي ورته وایي کور ترې وروړه هغه پر کم جنت یې وګاټئ روزه ماتې په وس پره وي هغه کم شی چې څومره شی د سړي په وس پره وي سړی د همدردي کوي دا د یرموک په جنګ کې حضرت ابوجهم رضی الله عنه وایي زما د اکا زوی زخمي سوی و ما یو بشکه اوبه راسره واخیستې ور مې وړې مالدی به یا وچ کړي او یا به مخ لاس په ور پرېمینځم وایي چې ورلمه دی داسې حال کې اوس یا ته شهید کېدی وایي ما ورته اوبه چکې وایي ده راته وه سر یې راته وکړه وایي چې ده ته مې ور نږدې کړې تر ده شاته بلې غږ وکړی وایي ده سر راته وکړه چې هغه تې وروړه غږېدی نه سئ ما ویل ده یوړې هغه ته هغه زخمي و چې هغه ته مې ورکولې هغه شاته بلې و غږ وکړی بل زخمي پروت و وایي هغه سر راته وکړه چې هغه تې وروړه وایي ما چې ورړې هغه درېیم صحابي ته چې هغه ته مې ورکولې هغه شهید سي بیرته مې راوړي هغه دوم ته چې هغه ته مې ورکولې هغه هم شهید سي بیرته مې راوړي هغه د خپل اکا زوی ته چې هغه ته مې ورکولې هغه هم شهید سي درې سره صحابه شهیدان سو هغه یو مشکې اوبه پاته سوي همدردي دغه ته وایي چې د زکندن په حالت کې پر ځان باندې بل مختار کوه ټول تږي پاته سو نو سړی دې په رمضان کې دا کوشش کوي چې خپله همدردي وکړي ټیم پرده ټوله خبره نسو بیانولی نو دغه کوشش دې کوي دا صرف یوه خبره ته وکړم یحیی برمکي رحمت الله علیه سفیان ثوري صاحب دا د ده استاذ وایي سفیان ثوري صاحب حدیثو درس کوی حضرت یحیی برمکي رحمت الله علیه وایي ما د میاشتې 1000 درهمه ورته مقرر کړي وو د ده کور ته چې ته درس کوه دغه شی به زه درکوم کله چې وایي یحیی برمکي صاحب وفات سی چا په خوب ولیدی چې الله تعالی څه معامله درسره وکړه وایي ده وویل چې الله جنت ته داخل کړه هغه ورته په کم عمل وایي ده ورته ما له سفیان ثوري صاحب سره په علم کې کومک کوئ هغه دعا کوله د هغه د دعا په برکت باندې خدای پاک جنت ته داخل کړه نو کله کله په دا روزه کې دعا ډېره ښه ولګېږي ځکه چې د چا ډېر دغه ضرورت وي تېور پرکې د دغه دپاره د حدیث په دغه ځای بس کومه نور به بیا سبا بیا پسې بیان کړو چې څومره د سړي په وس پره وي په دا روزه کې دې سړی همدردي کوي له غریبانو سره